اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج حج يعني وقت الحج، وقت حج أشهر معلومات دا میاشت معلومی دي. فمن فرض فيهن الحج پس هغه څوک چې فرض کی په هغه باندې په دې میاشتو کې حج، دا کومه میاشت دي؟ هغه دی شوال، ذی قعد او ذی الحج، دا د حج میاشت دي. د وړوکي اختر نه وروسته چې کومه میاشت ده دغه ورپسې بله میاشت او بیا هغه لس ورځې د ذی الحجې نه لس ورځې د ذی الحجې دي. ورپسې چې کوم دی بیا ایام تشریق هغه درې ورځې نورې ورسره تکبیرونه چې پکې مونږ او تاسو وایو تر دغې پورې دا د حج میاشت دي. فمن فرض پس هغه کې فرض شي په هغه باندې فیهن په دغه میاشتو کې الحج حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فلا رفث نو نشتره یو ځای کېدل د خاوند د خپلې بیبي سره، ولا فسوق او نه چې کوم دی نافرمانی فسق کنزل وغیره کول په حج کې، ولا جدال او نه جګړې په الحج په حج کې. وما تفعلوا من خیر هغه چې کوئ تاسو د نیکۍ نه یعلمه الله نو عالم دی پای باندې الله تعالی. وتزودوا او تو خوړې ځان سره، یعنی خرچ خپل خرچه ځان سره وړئ. فإن خیر الزاد پس بشکه بهترینه توخه التقوا دا ځان بچ کولی د سوال کولو نه. واتقون ویریږئ زمانه یا اولی الالباب، یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو. لیس علیکم جناح نشتر په تاسو باندې ګناه ان تبتغوا دا چې تاسو ولټوئ فضلا من ربکم فضل طرف در افستاسو نه. فاذا افضتم من عرفات کله چې تاسو را واپس کړئ د عرفات نه فاذكروا الله نو یاد کړئ الله لره عند المشعر الحرام په خوا کې د مشعر حرام، دا د مزدلفې میدان دی، خوا کې غر دی هغې ته مشعر الحرام دی. هلته کې بیا تاسو الله یادوئ، ذکر فکر. واذکروا یاد کړئ الله لره کما هداکم لکه څنګه چې الله تعالی ښودنه کړې تاسو ته. وان کنتم من قبلی اگر چې وئ تاسو من قبلی مخکې دې نه لمن الضالین خامخا د ګمراهانو نه، نو الله در باندې فضل وکړو اوس یې درته لار وښودله. ثم افیضوا انو بیا را واپس یې تاسو من حیث افاض الناس د هغه ځای چې را واپس کېږي خلک د عرفات نه واپس کېدل. واستغفر الله او بخانه غواړئ د الله جل جلاله نه، استغفار ډېر وایي. ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بخونکی مهربان دی. فاذا قضیتم مناسککم کله چې پوره کړئ تاسو احکام د حج فاذکروا الله نو یاد کړئ الله لره کذکرکم آباءکم په شان د یادولو ستاسو پلاران نیکونه ستاسو. دی به مینا کې بیا کېناستله او بیا به د خپلو پلارانو نیکونو هغه مړانې او کیسې به یې ذکر کولې. الله تعالی ورته فرمایي چې یاد کړئ الله لره، هغې مه یادوئ د هغې کیسې مې ترې پرېږدئ. او اشد ذکره یا ډېر زیات یادول د الله تعالی، الله یادوئ او ډېر یادوئ، د الله ذکر ډېر کوئ. فمن الناس پس بعضې د خلکو نه من هغه څوک دي یقولو چې وایي ربنا ای رب زمونږ آتنا فی الدنیا راکې مونږ ته په دنیا کې، یعنی مال دولت راته راکې، داسې دعا کوي که حرامه وي که حلالۍ، خو چې دنیا کې دولت ډېري. نو څه خو د کافرو هغه غوښتل دي او څه بعضې ګمراه مسلمانانی نو داسې نه کوي. وما له او نشته د هغه دپاره فی الآخرت په آخرت کې من خلاق سیستا چې صرف دنیا غواړي او د الله دین نه غواړي، ایمان نه غواړي، نو آخرت کې برده لپاره بیا هېڅ نه وي. ومنهم بعض الذین من هغه څوک دي یقولو چې وایي ربنا آتنا ای رب زمونږ راکړې مونږ ته فی الدنیا په دنیا کې حسنة توفیق د نیکۍ، وفی الآخرت او په آخرت کې حسنة هغه جزاء او بدله د نیکۍ. وقنا عذاب النار او ساتي موږ لره د عذاب د اورنا
دا خپل سوال او دې دعا ته جامع الدعا ویل شي دا په حدیث شریف کې چې هم دلته د دنیا د خیر سوال کوي هم د آخرت د خیر سوال کوي دا غوره دعا ده اولئک دا کسان لهم نصیب ندی لپاره حصہ ده مما دا غنا کسبو چې دي کوم عمل کړي والله او الله تعالی سریع الحساب په جلته سره په تلوار سره کوونکې د حساب واذکر الله او یاد کړئ الله تعالی فی ایام معدودات هغه ورځو شمیرلو شو کې فمن تعجل د دې مراد د مینا په دوران کې قیام او د شیطانانو وشتل دي دغه دوران کې هم کافي شبي خلق نه لګي حاجان الله بیانې فمن تعجل فی یومین پس هغه څوک چې تلوار یې وکړه په دوه ورځو کې فلا اسم علی نشتر ګناه په باندې یعنی شیطانان یې وویشتل په دوه ورځو د ایام تشریق کې او درېمې ورځې د شیطانانو ویشتل بل چا تاواله دي نو دې کې څه ګناه نشته ومن تاخر او هغه څوک چې وروسته پاتې شو هغه څلورمې ورځې د حج ته مو فلا اسم علی نشته ګناه په باندې چې په خپلو لاسو باندې شیطانان اولي لمن اتقى د پار دا غجا چې هغې ځان بچ کړي د نافرمانونه واتقوا الله یریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ انکم چې بېشکه تاسو الیه دې الله تعالی ته تحشرون راجمع کولی به شئ په ورځ د قیامت ومن الناس بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یعجبک چې حیرانۍ تا لره قوله هغه خبره د هغه وینا د هغه فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ویشهد الله او دې ګواه کوي الله لره علی ما فی قلبه په هغه څه باندې چې په زړه رد کړي دي وهو الد الخصام او حال دا چې د سخت جګړه ماري نو دا رد دی په باندې منافقینو باندې چې یو خو جګړه مار دی بهر په زړه کې کفر او شرک دی او الله ګواه کوي چې زه مسلمان یم نو دا ای زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد له خلکو نه داسې دي چې خوشحالۍ تعالی را هغه خبره د هغه په ژوند د دنیا کې وإذا تولا کر چې دی واپس شي سعی فی الارض نو دی کوشش کوي په ځمکه کې لیفسد فیها چې فساد وکړي په دې کې ویهلک الحرث والنسل او دی هلاک کړي فصل لرا او نسل لرا یې څاروله د خلکو څاروي بیا مړه کوي او فصلونه یې سوځوي دا داسې منافق والله تعالی لا يحب الفساد نخوخی فساد لرا دا اخنس ابن شریق یو منافق دا غب حق الله تعالی دا سو فرمایل واذا قيل له اتق الله کله چې ویری شي دتا چې ویریګه د الله نه اخذته العزه نو اونې چې دلره غیرت عزت نه مراد دلته کې غیرت ته بل اسم په ګناه باندې نو په ګناه غیرت نه پکا فحسبه جهنم نو کافر دې لپاره دوزخ ولا بئس المهاد او خامخا ډیر ناکاره دی هغه ځای د اوسېدو د چې دوزخ دی مهاد ټکانا ځای د اوسېدو ومن الناس بعضې د خلکو نه من هغه څوک دی یشري نفسه ابتغاء مرضات الله یشري چې دی خرڅوي یشري په معنا د یبیع چې دی ورکوي خپل ځان لره ابتغاء مرضات الله د پار د لټولو د رضا د الله والله رؤوف بالعباد الله تعالی نرمی کوونکې د خپل بندګانو باندې نو دا څوک دی دا خوش قسمت انسان یا ایها الذین آمنوا ادخلوا اے ایمان والو داخل شئ تاسو په سلم په دین اسلام کې کافتن پورا ولا تتبعوا تابعداري مکوئ خطوات شیطان د قدمونو د شیطان انه بشک دا شیطان لکم استاو د پر عدو مبین دشمن ښکار دی فین زللتم پس که چېرې تاسو وخوئ دی من بعد ما جاءتكم البينات پس دا غنه چې راغلي تاسو واضح دلایل او بیا په خپله یعنی خویدلو باندې د دین نه ستومان هم نشوي فعلموا پوه شئ ان الله چې بشک الله تعالی عزیز حکیم زورور دی او پوه دی نه که یو خبر درنه د دین پاتې شوه نو بیا بیرته راوګرځوه کنه هل ينظرون الا ان یاتیهم الله هل ينظرون دی انتظار نه کوي الا مگر د دې خبرې ان یاتیهم الله دا چې راشي دي د الله تعالی فی ظلال من الغمام
پاغه سورو د وریځو کې والملائکه ملائک د عذاب راشي وقضی الامر او فیصله شي کار د دي یعنی تباہ برباد شي دي وإلى الله ترجع الامور او خاص الله تعالی ته واپس کول شي انجام د کارونو د انسان د داسې نه کوي او مسلمان د داسې نه کوي الله عذاب پر دعوت نه ورکوي